أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. دا د سورة یوسف 32 نمبر آیت تی او د 12 پاره 12 14 رکو دا او زمون د درسونو 12 نمبر درس تی. واقعا دیزه پر بیان شوی وا دیزه نا اوس بیانیږي. الله تبارک وتعالى فرمای آیاتونو ترجمه داسې ده قالت اوی زلیخی بیبی فذالکن الذی بس دا یوسف علیہ السلام اغدی لمتننی فیه چې تاسو زو ملامت کولم فیه د په مینا او محبت کې ولقد راودته او یقینا ما مطالبه کړی و ددنا عن نفسه د نفس په باره کې د نفس د وجنا فاستعصم نو بس د ځان من کو ځان بچ کو یعنی طلب د پاکه حاصل کو ځان پاکو غنو ولا ان لم يفعل او قسم دې کو شری اون کی دې ما اغه حکم اغه کار امره چې زوته امر حکم کوم لا يسجنن لن خامخ جیل کې بوا چول شي ولا يكون من الصاغرين او خامخ شی بدی د بیزتنا ذلیلنا بشي. نو قال یوسف علیہ السلام او فرمایل رب ای رب زما السجن جیل احب ډیر زیات خوخت الی ماتا مما د اغه کارنا يدعونني الیه چې دی اغه طرف ته ماته دعوت را کوي ما اغه ته بلی والا تصرف او کوشرت وان لیان زمانہ کیدهن د دې د مکر او د چل عصبو الیهن نزب معل شم دیتا واکم من الجاهلین او زبدنا پو خلق نشم فاستجاب له ربه نو قبول کړه دعا د ربه رب د فصرف عنه نو وایلو د کیدهن د دې غچل د دې مکر فصرفنا بسوال عنه د کیدهن د دې مکر انه بشک الله تعالی هو السمیع العلیم اغا اوریدن کی ذات تی او پویا ذات تی ثم بدا لهم بیا خکارا شدیت من بعد رستو ما دا اغسنا راول آیاتی چی دی اولید الآیاتون او نخی د یوسف علیہ السلام پرشتیا او پصدق بانے لا یسجنن له چی خامخا دی بجیل کیا چولی شی حتی حین ترسد وقت پوری. دا د آیاتونو مبارکو ترجمه وا واقعا دې پورې شوی وا چې کله زلیخی بیبي زنانه را غونډ کړي او یوسف علیه السلام یو ته وښودلو هغې څنګه ولیدو نو هغې د لیدو سره سره خپلې ګوتې کټ کړې خپلې ګوتې په چاکوانو چاړو باندې کټ کړې او بیا وی چې دا خو یو فرشته ده دا خو انسان او بشر نشي کېدلی. نو دقه ځای کې زلیخی بیبي ته خبره چې کوم دنو اسانه شوه او د دې شرموله چې کوم دنو وکړه چې ګوره تاسو یو نظر سره دومره حیرانه شوی او زما چې کوم دنو دا حال دی زه سره عمر تېروم دلته په خپل کور کې. نو وی قالت فذلکن الذی اوی زلیخی بیبي فذلکن الذی دا یوسف علیہ السلام اغلی چې تاسو زو ملامت کولم لمتننی فیه د په مینه محبت کې تاسو ملامت کولم زمو ملامت کولم چې ګوره ته د غلام سره ستادونه تعلق شو د غلام نه ته چې کوم مطالبه کوي دا څه کوي دا دونه کمزوري کار چې یو د وزیر ښځه او بیا دومره لوی درجې والا او هغه د چې کوم خپل نوکر او غلام نه مطالبه کوي دا خو ډیر د تهذیب نه خلاف خبره ده دا د اخلاقو نه کردارو نه پریوتې خبره ده. نو تاسو زه ملامت کولم نن تاسو دا څه حال دی موقع ورته په لاس باندې راله او وی و چې ما سره خو اوسېږي په یو لیدلو سره تاسو ګوتې کټ کړې زه خو عمر له ورسره یم دلته. او بیا وی
ولقد راودته عن نفسه او یقینا ما مطالبه کړي و د نفس مطالبه ما کړي معنا د نه کړي دل تم پته ولګي دا مطالبه د زلیخی بی بی د طرفه ده او بیا فاستعصم دو ځان بچ کو طلب د پاکیو کو ځان منع کو نو معنا دا شو چې کم بد فعل هغه نه دی شوی د انبیاؤنا ګناه دا نه کیږي الله محفوظ ساتلی معصوم ساتلی معصوم پیدا کړي نو دی وجنا دل تم پته ولګی دا اوس ورپسې دمکی ور کوي او خپل خبره دای چې کم نه لانه د ذهن نه نه وته دمکی ور کوي او وای ولا ان لم يفعل ما امره قسم نکو دو انکو اغا کار چې زوت حکم کوما نو سبوشي لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين خامخ دی بجیل کې واچول شي او دی به عزت شي ځکه د جیل زندگی دار بی عزتای را نو دی بیا ال بیا خوار او ذلیل او دی ځکه ځان چې کم نه په عزت نه ساتي چې زما یو خبره وځداو دی باندې عمل وکي نو یوسف علیہ السلام حیران دي چې دا سوش ګور په داسې موقع کې ځان د ګنا نه ساتل دا ګور لوی تقوا ده چې تا د خو ټول ارس اسباب تا ته موجود وي باغی کې ته د ګنا نه ځان وساتي دا تقوا لوی تقوا ده او د دغه تقوا الله تبارک وتعالى صفاتونه کړی دي دا خالص یره د الله دا بلا واقعي چې کوم نه مشهوري دي چې خلکو ځان په داسې موقع کې د ګنا نه ساتلې د الله نه حیا کړی دا الله تبارک وتعالى دنیا کې مزلولې دي او په آخرت کې مزلولې دي دنیا کې الله د هغه تقوا چې ځان د ګنا نه ساتلې دي الله وت انعامات ورکړي دنیا کې خلکو چې کوم نه لیدلې دي خلکو محسوسه کړی دي یو صاحب بارک راضی ځان وګدا واقعیا ده خو صرف شارټ کټ د تلن خبره راته کوم چې ځان داسې یو زنانه مجبور کړو هغه کې ځان چې کم نه ساتلو او یو موقع کې بیا هغه تفصیل سره بیان کوم نو ګوره هغه ځان ساتلو د پاره سي چلو کو په ځان باندې ګندګي ولګولا چې کم د انسان ګندګي او هغه زنانه ته بیا و چې وسوي تاسو مطالبه ده چې هغه ته وګورئ چې د بوې زیو دا خو لیونی دی دا خو قبقل نو د خپل کور راوز غلو ځان اوساته د ګنا نه په داسې طریقې سره نو سجلو شو څنګه چې ځان پاک کو د الله حکم یې ومنو نافرمانی ونکړه او په هغه وخت کې چې څنګه ځان پاک کو په کم ځای ګندګي لګولې ده التا بوې زیسخه د ګندګۍ د صفا کولو نه بعد د مشکو د امبرو بشن بوې بیا شروع شو دا د دې ګنا نه ځان ساتلو په دې باندې چې کم نه ملاويږي مونږه سکو مونږ ګنا ته ګنا وایو ګنا دون سپک غنو چې څه پروا مو نه واړه ګناونه کو غټ ګناونه کو څه پروا مو نه نو ګنا سره زړمړ کیږي د ګنا سره ډیر نقصان انسان ته ملاويږي نو دی وجه نه ګنا نه ځان ساتل پکار دي انبیاء دا طریقه و چې به د ګنا نه ځان ساتو الله محفوظ او الله مامون الله معصوم پیدا کړیو خو کو ظاهر اسباب ته وګوري پای کې مې کوشش دا کو نو سوي وې د ځان بچ کو زو د بیام حکم کوم چې اودي کی دا کار او کو نه کیږي نو غری جیل ته سي او د جیل کار ګړې سختي جیل کې انسان باندې تکلیف وي جیل کې انسان تنگ وي جیل کې انسان ته راحت او سکون نه وي هغه یو ځل چرته جیل اعلان شو چې زه ټول جیلیان زه نو یو جیلی بګی داسو چې عمرونه تیر شوی او بالکل بوډا شوی سپینګری او بچ مطلب یو سوره د بعد مری داسې بوډاو نو دی جیلرانو دته وی چې خیر ته خو پاتې شي او علامه یو نه خزمون د جیلې په دل د کینه تاسو کې هغه وی نه 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 بات ماته مکمل او شي د جیل نه یو غنټه بار ته رقم خدای ساره کوم دلته نو معنا له جیل زندگی د انسان لپاره سخت ای نو دی وجنا ته وګورل د بیا عزت ای ذلیل وای خوار وای مکه ودل د شاهي کور کې اوسېږي دل د عزتونه چې کوم نه نو ساته عزتونه ته ګورا هغه وینا
یوسف علیہ السلام سے فرمای دغه سختی می خوخه د دنیا کې جیل ته ولاړ شم او نور ارسبو کم دا سختی دنیا کې برداشت کول شم خو لیکن د اخرت سختی یا الله ستاده نافرمانی سختی ستاده ناراضګۍ سختی الله ستاده مینه محبت د کمیدو سختی دا نشم برداشت کولی قبر نشم برداشت کولی جهنم نشم برداشت کولی د انبیاو دا طریقه وه هغې به سوچ رستو کولو چې ما ته په دې زندګۍ کې بیا د دې ګناه د وجه نه څه تکلیف میلاویږي قبر کې وسه میلاویږي او په آخرت کې وسه میلاویږي په دغې به سوچ کولو هلته به د دې نظر و د هغې نظر وګدو نو څه فرمایي قال یوسف علیه السلام فرمایل رب ای رب زما السجن جیل احب ما تخوخت الی ما ته مما د هغه څه نه یدعونني الیه چې دا ښځې ما هغې ته بلي زلیخی بیبی یوازې وه هو څه چلو شو چې زلیخی بیبی ورته وویل چې دا زما خبره نه مني نو هلته نورې ښځې م راګرمې شوې خیر دی که نه ومنه خیر دی د خپل مولاګڼې خبره دی ومنه دغسې دونه غټ کار نه دی ځکه هغې د هغه حسن ولیدو خیر دی دا چې څه وایي هغه وکړه ښه په مزو به یې ښه هر څه به ورته میلاویږي نو یوسف علیه السلام وایي ښه دا خو یوه نه شوه دا خو ډېرې شوې دا خو مصیبت جوړ شو دا خو اول یوې ښځې مطالبه کوله اوس پر ډېرې ښځې راځي او بار بار ما ته دا خبرې چې خیر دی که نه د دې ښځې خبرو منه خیر دی که نه او خیر دی نو یوسف علیه السلام فرمایل مما یدعونني الیه الله د هغې کار نه چې دا ښځې ورته اوس لګیا دي اصرار کوي او ما هغې ته بلي الله د دې نه ما ته دا جیل خوښ دی الله بس جیل ته مې ولېږه والا تصرف او کو چېرې ته وانړې عني زمانه کیدهن د دې مکر نو اصبو الیهن زه به دې ته میلان وکړم منه دا هغه خپله عاجزي ښیي چې زه انسان یم پیغمبر خو برسته جوړیږي خو ګوره د پیغمبرۍ د میلاوېدو نه مخکې هم دونه پاک نو معنا دا ده چې آی وخت کې هم دې ګناه نه کوي خو د پیغمبرۍ نه د میلاوېدو نه بعد خو مکمل ګناه نشته خو مخکې هم دا وایي دومره عاجزه چې وایي هسې نه چې زما میلان وته شو نو میلان یې نه کېږي ولیکن خپله عاجزي ښکاره کوي چې الله ګورې عاجزه یم الله میلان مې ورته پیدا نه شي نه الله ته ما واړی واکم من الجاهلین زه به د ناپوه نه شم ګوره کم خلک چې ګناه کوي دا جاهلي دا ناپوه وي دی د دې ګناه د انجام نه وي خبر دی د الله د قهر نه وي خبر دی د الله نه ناراضګۍ نه وي خبر په دې ګناه چې څه میلاویږي د هغې نه خبر نه دي ځکه ګناه کوي که د دې هر څه نه خبر شو بیا موږ نه کوي ګناه نو فاستجاب له ربه قبول کو د دعا د ربه رب د فصرف عنه کیدهن نو واړو د دې نه د دې د مکر د ښځو چې کوم مکر جوړ کړو د هغې نه واړو او ځکه الله قبلوي انه هو السمیع العلیم بېشکه هغه اورېدونکي ذات دی او پوهه ذات دی هغه د خلکو خبرې د خلکو دعاګانې هم دام اوري او په زړه کې کم خیالات راځي کم ارادې راځي دا ټول الله د هغې نه خبر دی نو دې وجې نه الله داسې ذات دی څوک چې ورته آواز وکړي الله آواز اوري الله آواز قبلوي یوسف علیه السلام آواز وکړه الله بس زما دا دعا قبول کړي الله یې دعا قبول کړه ثم بدا لهم نو بیا ښکاره شو دې خلکو ته من بعد ما رسته د هغې نه راول آیات چې دې ولیده آیاتونه ښه نشانات یې ولیدل چې یوسف علیه السلام پاک دی زلیخی بیبي مطالبه کړې ده دویم نمبر هغې په خپله هم وایي چې ما ترې مطالبه کړې ده یوسف علیه السلام هم وایي چې زمانه شوې ده ما نه ده کړې ماشوم هم چې کوم دی ګواهي وکړه خلکو هم ګواهي وکړې او د دې هر څه سره د ښځو لاسونه هم کټ شو د ماشوم ګواهي م راله د ټول او یوسف علیه السلام منډه واله او دغه مو لیدو د ښځې هغه خاوند هم ولیدو دا ټولې ګواهۍ رالې یوسف علیه السلام پاک دی د هغې باوجود چلو شو لا یسجنن له حتی حین چې دی به خامخا جیل ته اچولی شي تر مودې پورې دا ولې ګناهګار دیم نه او جیل ته ځکه چې ښځه د کوره نه شي وباسلی او دې ځکه جیل ته اچوي چې یو خو د هغې هغه عشق او محبت لږ مړ شي لکه دې ځای کې چې د جیل ته تلل دي حکمتونه یې دا ذکر کېږي چې ګوره دې بېګناه دی بېګناه سړی جیل ته خلک نه اچوي
خدا دې دپاره جیل ته لاړو الله دعا قبول کړه چې یو خو د دې زلیخی بی عشق او محبت لږ کم شي، هغه چې کم شهوت راوچت شوی دی هغه مغلوبه شي. دویم د جیل ته لاړ شي، خلکو په خاریه کې خبرې شروع کړي. نو اول خو څه نه دي شوي، خو وروستو خلک خبرې کوي چې مړه دا خو دې په کور کې یو ځای اوسېږي، یو کمره کې اوسېږي، یو کور کې دي، دا دي دا خبرې دا تهمت دی. انبیا علیه السلام د تهمتونو نه ځان ساتي. نه الله جیل ته ولیږو دې لپاره چې د خلکو د ذهنونو نه دا خبرې لاړې شي چې اوسه پورې څه شوي نه دي، دې نه بعد خلک خبرې نه کوي چې بس اوس خوا نشته او جیل کې نسته. او ګران کار دی جیل کې پردی ملک ته غلام دی، معشوم دی، او دومره او مور پلار نشته، رونه نشته، خاندان نشته په پردی ملک او بیا د هغې باوجود هم جیل ته ځي. الله ټول ملک جیلو او بیا هغې باوجود هم جیل ته ځي. په جیل کې 12 کاله چې کوم نه تیر کړه. دا ګران کار دی. دا دومره سخت امتحانات دا په انبیاء علیه السلام باندې راغلي دي. ای په دې ټولو ارسه باندې صبر کړي، سینه ولا کولاو ساتلې ده او د الله قدرتونو ته انتظار کړی دی، د الله فیصلو ته انتظار کړی دی چې څه کیږي. نو بس هغې بیا کامیاب وو. د کوم دین لپاره چې راغلي هغې ته تیارېده چې دین کې پې سختي راشي چې بیا تیاري او برداشت کولی شي. د دې وجې نه د انبیاو طریقه وه چې هغې باندې به تکلیفونه راتله، صبر به یې پرې کولو. مونږ هم چې کوم دی صبر کوو. الله تبارک وتعالی دې مونږ ته دغه چې کوم دی طریقې ښایسته کړي، د انبیاو پسې دې الله مونږ روان کړي، د ګناهونو نه الله مونږ وساتي، مونږ د کاملین او مکملین بندګان الله جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.